النبي على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب وصلى الله على النبي الأمي العربي الكريم. کتاب التهجد دے باب کی ذکر کئی تشویق او ترغیب دے نبی پاک امت تا پا قیام اللیل بان او پا تهجد و پا نوافل اللیل بان من غیر ایجابن بغیر دے دینا چه دای ورباندے فرض کری ابتدا کی فرضو امت باندے هم محبوب باندے هم امتنا بالاتفاق فرضیت منسوخ استحباب باقی او محبوب باندے چه دا فرضیت شتا کنا مرجوح قولدار چه او تا حیات اوی باندے فرض دا نافلت لک مانا داوا چه دا تهجد و فرضیت پا پینزو فرائض و زیاد او راجح قول دا څنګه چې امت نه فرضیت منسوخ شوه ها کذا محبوب نه هم فرض خو البته ترغیب و تشویق بدون الايجاب ورکړه د دې لپاره چې امت د دې اهتمام وکړي. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه وعلي ليله للصلاه ماخستن لاړ نبی پاک فاطمه او علي کرا بچی ته او زوم ته او هغوی سره د مجلس اراده وه خو هغوی دواړه داسې پراته و نور د خوب اراده یې وه محبوب ورته ویل تاسو تهجد کوئ که نه علي صاحب ورته ویل چې موږ څملو زموږ ارواح د الله پاک په قبضه قدرت کې دي که راواپس یې کړي نو پاڅو که نه اخلاص رسول الله مبارک کېناست واپس راتاو شو د عربو د عادت مطابق دا پتون مبارک په د خپل لاس داسې وهه وی خلق الانسان نو دلته ویلې چې نبی علیه الصلاة والسلام علي صاحب نه چې راواپس شو نو بیا یې دغه شان دی چې خدایه وکان الانسان اکثر شیء جدلا د انسان له څومره جګړالو ده د انسان له څومره جګړالو ده نو ګوره معنا دا ده چې د قیام اللیل فضیلت او د دې عظمت او اهتمام دینه معلوم کړي چې د ماخستن نه پس محبوب د علي او فاطمه کور ته ځي و هغوی نه دا تپوس کوي او بیا وایي خلق الانسان وکان الانسان جدلا خو ما ته به دې لنډ ویلو چې کوو یا نه کوو دا خبره دې ولې دومره اوږده کړه چې زموږ زړونه او نفسونه د الله په قبضه قدرت کې دي نو اظهار د خفګان دې نه وکړ. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل الى اخر عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلا فقال سبحان الله ماذا انزل ليلا من څومره فتنې نن شپه نازلې شوې ذکر د فتن مراد د اسباب الفتن یاره بیګا خو د فتنو اسباب ډېر زیات نازل شول ماذا انزل من الخزائن او څومره ډېرې خزانې نازلې شوې ذکر د خزانه مراد تینا اسباب د رحمت دی یاره څومره ډېر د رحمت اسباب بیګا نازل شول یو سبب په اسباب د رحمت کې او خزانه په خزانو کې تهجد او نوافل اللیل هم دی. څوک به راویښي کې بیبیانې چې په کمرو کې پرتې دي یعنی دی هغې بیبي ته واوروله چې د کمې سره حضور نمبرو وی دا نور ام را پاڅوه چې لمنځونه وکړي فتنو نه پناه وغواړي او رحمتونه الله نه وغواړي او بیا وفرمایي رب کاسیتن فی الدنیا ډېر ګره دی دا حدیث تیر ده او ډېر ګره یوه زنانه چې هغه به په جامو باندې پټی د دې په خیال په دنیا کې عاریتن فی الاخره آخرت کې به بربنډی معنا دا ده چې داسې جامې به دنیا کې استعمال کړي چې هغه به شرعن خلاف د شرع نه نری کپړې باریکه چې د دې د بدن د نازک ځایونه به ترې ښکارېدل نو دا به بربنډی یا رب کاسیتن فی الدنیا ډېر کرت یوه ښځه چې پټی په نعمتونو کې په دنیا کې خو شکریه یې نه ادا کړي عاریتن فی الاخره آخرت کې به دا عاري وي له شکر د نعمتونو نه معنا د هغه نعمتونو قدرداني به یې نه کړي او تپوس به ترې نه کېږي.
وبه قال حدثنا ابن اليمان الى اخره قال اخبرني علي بن الحسين انه سيد بن علي بن اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقه فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقال الا تصليان اترک کرا کې د تورقه معنا درته یاد ده کافیه کې د ماخوستن نه پس ورتګ د چا کور ته زمنګ نفسونه دی الله قبضه قدرت کې دی کو غواړي را واپس کې منګ را ویښ شو او کنه بس وده پاتې شو حضور شاواله ورکینه ناسته واپس روان یضرب فخذا دا د عرب عادت چې عجیبه خبره به واورېده او کې ناسته بانو نو چې واپس کېده پتون به داسې وهل دهله څومره بحثونه کوي انسان خو ډېر جګړالو ده پاره خبره کې در سره بحث کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد عمله يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيصرف عليه وما صبح ګوره نبی علیہ السلام ته به یو عمل ډیر خوښو لیکن باغی به ډیر اهتمام او دوام استمرار ځکه نه کو خشیه ان یفرض ډارې د بچ فرض نشي په امت باندې بیا به امت په حرج کې لکه د تراویح مسله چې دریش په وکړو په څلورمه غنوګونه ډیر شو نبی پاک کوئی ماتار صفت او چې تاسو راغلی ټوخېده تاسو دا خیال چې زه ودوم زوی خو مغراونه وتم خشیتان تفرض علی ډارېدم چې دا تراویح در باندې فرض نشي قیام الليل کې مسله ده نو صلات الليل اگر که واجب نه ده لیکن یو عمل مرغب فی ده مرغب فی سمانا یعنی رسول الله مبارک د دې ډېر ترغیب او تشویق متور کړی ده وی ګوره دلته مور بیبي د خپل علم مطابق وی چې نبی پاک صلات الضحی نه ده کړی و انی لو سوزی کومه معنا استمرار سره نه ده کړی دوام سره ولې تاسو پرون دی مهانی روایت وانه ورېده چې په فتح د مکه کې حضور غسل وکړه او اتر کاته د ساخ مونږ وکړ ډېر مختصر یو او دلته مور بیبي وی چې رسول الله صبح الضحی د ساخ مونږ نه ده کړی د خپل علم حواله سره وی یعنی داسې چې استمرار ور باندې کړی دوام او همیشه واله ویریده چې را باندې فرض نشي خج رسول الله نکو مور بیبي و انی لو سبحها او زه د ساخ مونږ کوم خدا مانه چې اقا کو کنه خو استمرار ور باندې نه کړی دا غدریش په مصنف ابن ابي شيبه چې وایي چې دریش په رسول الله په جمع کړی هغه د تراویح یادیه وستاسو مینا محبت او شوق می ولید چې ډېر لوی تعداد کې جمعات تراغلی وای نو ما دا ولید چې تاسو کم خو کازه چیرته راوته وای او څلورم شپه مې په جمع در کړی وای نو ډارېدم چې در باندې فرض نشي اله یعنی قیام اللیل په حضور واجب نو او نبی پاک به اهتمام سره کو او امت به ترغیب ورکو مرغب فيه عمل قیام النبی الليل حتى ترم قدمه دا مخکم تیر دا اقامه دنی دومره وګت قیام اللیل کو حتی چې قدمین مبارکین به لاندې تلی او پوندې به وپړسېدل د ډېر اوږد قیام دی وجنه ولې چې دومره تکلیف تاسو خو الله د ګناه نه پاک پیدا کړی نو وی ولې کثرت قیام زما د ګناه دی وجنه ده ولې زه د الله شکر ادا نه کوم چې دومره لوی احسان را سره کړی یعنی داسې بصیرې سیرې لکه دا زموږ استادو پوندې یا لاسونه چې کله وچاودېږي نو پوندې مبارکې به وچاودېدې او پونډۍ مبارکې به کله خو ډېره نازکه پونډۍ وې د ورېښمو په شان وی پونډۍ به کله وپړسېدې
دا خلک وایي څنګه دا زما و دا د بیمار یم چې کښېنمه لاندې خپې م پړسېږي او پونډۍ م پړسېږي وایي افلا اکون عبد ولې زه د خدای یو شکرګزار قدردان بنده نه شمه چې ما سره کوم احسانات کړي دي د هغې شکر ادا کړمه عند سحر چې یو سړی د شپې ویښ او د سحر په ټیم کې دی وده شي د سحر په ټیم کې او د شپې عبادت هم کړی دی ماخوستن مونځ هم کړی زیاته شپه ویښي خو چې کله سحر ټیم راشي د تهجد یا سبا صادق او د ته خوب ورشي وده شي وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله الى اخره ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له احب الصلاه الى الله صلاه داوود داودی المنز د الله پاک خوخو واحب الصيام الى الله صيام داود داودی روزه د الله پاک خوخه نو صلات داودی څنګه وینا نصف الليل نیمه شپه به وده شو یقوم الثلث او بیا به په دریم سو یعنی حصہ د شپه کې را پاتېده وینام السدس او په شپږمه حصہ به وده شو په شپږمه حصہ کې به بیا وده کېده ویصوم یوما ویفطر یوما یو ورځ به روژه نیوله او یو ورځ به کوجه دا وینام السدس د دې دغه راته وکړه ترتیب جوړ کړي یو ځل مې تاسو ته ویلی دا شپه نه ده ټوله که وړی که جمعی که سپرلی که منی دا به والي په دوه ټوکړو به تقسیم نصفین مثلا 10 ګنټې شپه ده 15 ګنټې نصف اول 15 نصف ثانی شو نو نصف اول به والي بیا به 3 حصې د نصف اول د نصف اول اوسط د نصف اول آخر 3 دا شو که نه دویم نصف 15 ګنټې ده هغه بیا راواله د نصف ثانی اول د نصف ثانی اوسط ثلث ورته وایي او د نصف ثانی آخر نو اوس وګوره دا اول نصف هم 3 ځایه شو 3 حصې خو دا شو دویم نصف هم 3 حصې شو 3 شپږ نو د نصف ثانی آخري حصہ دې کې به داود علیه السلام د تهجد نه پس وده کېده دې ته سدس وایي سدس په اعتبار د مجموعې سره او د دویم نصف آخري جز په اعتبار د تقسیم سره اوس خو پوه شو که نه نو دا ګوره نصف ثانی کې به پورې به وده منځ کې به یې مونځ وکړه بیا به چې د نصف ثانی اول و ثاني تیر شو په هغه ثالث چې په مجموع کې سدس شپږم راځي دې کې به وده کېده وبه قال حدثنا عبد بن يعقوب قال سمعت مسروقا قال سالت عائشه اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت دائما قلت متى كان يقول بس یو عمل بچ دائما کېده اگر کډیر کم به حضور به په دې خوشاله ده قلت متى كان يقول قالت يقوم اذا سمع چې کله به چرګانو بانګونه ویلې د خدای قدرت د دې وخت چرګان دا ټول یا شیعګان روافض شول اهل تشیع ته جوړ دي یا الله مذهبي ډله کې به داخل شوي شمولیت به اعلان کړي و چرګان ځانونه نه او بالکل یا شتن او ځانونه بالکل ختم شو نو دغه چرګ به چې اذان کو دا به د تهجد په ټایم والته خو ګاډي او نو ټیمونه نه وي دا کم ټایم کې چې چرګان بانګونه وي په دې ټایم کې برا پاتېده حدثنا محمد بن سلام الى اخيه عن عائشه قال اذا سمع الصالح قام فصلى وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما الفاه السحر عندي الا نائما كتاب تعني النبي صلى الله عليه وسلم ما الفاه السحر عندي الا نائما ما نه د قتل نبی علیہ السلام نه د مندلې د سحر په ټیم کې سدس په اعتبار د مجموع سره په آخري جز کې هندي چې زما سره به نوبت نمبر الا نائم ثاني النبي حضور به دې وخت کې لږ بوده کېده د تهجد نه پس د سبا په ټیم کې وی نه ویل چې بلال راغی اواز به وکړه بیا به پاڅېده نو ګوره د انبیاو خوب باندې خو نقض الوضو نه راځي که نه بیا به ووته جامع ته او دې باب کې وایي چې یو سړی پېشمنۍ وکړي روژه کې او دی بیا وده نه شي وی مړه پېشمني نه پس اکثره پښتانه زموږ غلطي کوي چې پېشمني ټیم 4 بجې دی 2 بجې پاڅي 2 بجې پېشمنۍ وکړي بیا وده شي سحر بیا را پاڅي وایي نه پېشمني نه پس سړی وده نه شي حتی صلی صبح چې د سحر مونځ وکړي نو مخکې باب نه چې کومه مساله ثابته دغه وه دا سوال پیدا شوی چې حضور علیه السلام وده کېده دغه ټیم کې د تهجد نه پس
نو دلته وایي چې هغه خو د رمضان نه غیر خبره وه په رمضان کې د پېشمني نه پس بیا نه ده اوده شوی وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الى اخره عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما بلغ عن مسعودهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى فقلنا لانس بن مالك كم كان بين فراغهما من مسعود وایي ستاسو د پېشمني په منځ او د جمع چې پېشمني نه پس هم جمع کوله نو څومره ټایم به و تقریبا نو دی ورته وایي دومره ټایم به و چې موږ به پېشمنی زید بن ثابت په یو موقع کا مدني سره دا شرافت او تبرک حاصل کړو پېشمني کې شریک وایي قدر ما یقرأ الرجل 50 آیه وایي یو سړی چې څومره ټایم کې 50 آیتونه وایي وایي د 50 آیتونو په مقدار ټایم به و د پېشمني او د جمع په منځ نو 50 آیتونه احسان الله چې سړی تجوید او ترتیل سره وایي په څومره ټایم کې به ویلی شي دا 15 منټه کې قاریان په رمضان کې 2 سپارې وایي د کافر زوی د په 2 منټه کې سپاره وایي نو هغه 15 کې خو 2 سپارې راځي اوس چې هغه ډېر احتیاط کوي ترتیل او تجوید سره وایي نو 15 منټه ټایم هلکه تا ته امام بخاري وایي غرض و مقصد یې دا ده چې تهجد د شپې کوي نوافل اللیل کوي قیام اللیل کوي نو په دې کې طول القیام افضل ده ولی قرآن افضل ده او په قیام کې قرائت ډیر کیږي نو فلهذا کثرت قرائت د وجه نه طول القیام افضل شو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فلم يزل قائما حتى هممت بامر سوي قلنا ما هممت قال هممت وی رسول الله مبارک به دومره اوږد قیام وکړه حتی چې ما به د یو بس د یو بیادبۍ اراده وکړه ما ورته ویل بیادبي څه وه وی ما ولې با زه کښېنمه حضور دې ولاړي زه کښېنمه بس حضور دې ولاړي نو دا کار د بیادبۍ مو چې حضور غوندې هستي ولاړه او زه کښېنم وی زه نور نشم ودرېدی دومره اوږد قیام به یې وکړ او زه کښېنم او آذر النبي پرېږدم پیغمبر په ولاړه باندې قال حدثنا حفص بن عمر الى اخره الخديجه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يشوف فاه بالسواك او چې راپا بچې دا موږ تاسو باب السواک کې ویلو چې په 5 اوقاتو کې مسواک سنت مؤکد چې د شپې راپاڅې له اودس نه مخکې اول لږ مسواک ووهه تهجدو ته چې راویښېږي نو دا سنت طریقه ده مؤکد سنتو کې راځي غرض او مقصد د امام بخاري د آقا مدني د مختلفو شپو مختلف معمولات بیانوي باب لاندې به 4 احادیث راشي د حضور پاک معمولات په مختلفو شپو کې مختلفو په مختلفو شپو کې مختلفو معنی صدا شوی په مختلفو شپو کې مختلف معمولات مثلا یو شپه پیدا کړی دي 4 او 3 4 رکعات تهجد 3 وتر دویم شپه باندې کړی دي 6 او 3 6 تهجد او 3 رکعات وتر او بل شپه کړی دي 9 او 3 نه 8 او 3 8 رکعات دا تهجد او 3 رکعات دا هغه وکدا وتر ورسره کړی دي ها کذا یو شپه کړی دي 11 رکعات 11 رکعاتو کې 3 دا وتر او دا باقی تهجد نو د قشان 14 رکعات یو شپه کړی دي 3 رکعات وتر او 10 رکعات تهجد نو وسوګرا معمولات مختلف 4 رکعاتونه تر 10 رکعاتو دا تهجد او هر یو سره 4 3 او د کرانګي 9 او 3 او دارنګي 8 او 3 نو دا 3 وتر شو کنه نو اوس بشاته درته غیر مقلدین باندې اعتراض امراول تاسو وایي چې یاره نبی پاک به ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی سمان چې حضور 72 رکعات کول نو حدیث کې خدا راځي فی رمضان ولا فی غیره چې تاسو د 8 رکعاتونو ته تراویح وای نو غیر رمضان کې خو تراویح نشته هغه سره به څه کوي دویم مدار چې تاسو وای چې دا تراویح د عزت چلو موږ به در سره ومنو نو چې دلته راځي 8 او 3
بیا تاسو وتر ولی او تر برکاتین وای خو بیا وای کنه چې اته تراوی کړي او درې وتر کړي نو اته تراو کې راولي او درې وتر ور سره د دې بیا جواب سوای ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیر رمضان کې تراوی نه معلومه دار چې دا قیام الليل نوافل الليل تراوی نو بل دار کدی ته تراوی وای نو ال د خو اته درې راغلي دي اته تراو کې راولي او دا درې بیا وتر کې ولې نه راولي تاسو ولې بیا وتر یو رکعت وای وبه قال حدثنا ابو اليمان الى ابو اليمان عبد الله بن عمر قال ان رجلا قال يا رسول الله اذا قالت كيف صلاه الليل قال مثنى دو رکعات کول او چې کله دارې دي چې سبب شي فاوتر به واحده نو موږ تاسو ګوره په ټولو کتابونو د احادیثو کې ثابته خو درته استادانو به ویلي په تمامو کتابونو د احادیثو کې دا تاسو ته پته ده د هدايه نه چې کم ځای کې راځي او تر برکاتن موږ نه په درې رکعات وتر په عبارت النص په صراحت او په صحت او په صحیح متصل سند روایت باندې ثابت ده او تر بواحده منظمه الى الشفع قبلها نو مخکې دوه رکعاتو کې به قاعده حضور به چې باقی سبا راخیږي نو قاعده نه به پاتې د یو رکعت به بل ورسره یو ځای بل قاعده به وکړه درې وړ به وتر وګرځو او هغه وی چې نه او تر برکاتن دوه باندې سلام اړولې وتر یو رکعت کړي بیا سلام اړولې منګه درې په یو سلام وی هغه درې په دوه سلامونه وی حرمینو کې به وګورئ بیا منظمتن الى الشفع قبلها بوای چې مذهب باندې ال وبه قال حدثنا مسدد بن يعقوب عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعه يعني بالليل ګوره دریا ديار لس رکعات استا سنت پوس کوم دیر لس رکعات هو ټول پټوله کې تهجد نه او لس رکعات تهجد دی ټول شروع او شراح وای او درې رکعات پکې وتر دی وفي قال حدثنا اسحاق الى اخر يوم مسعود قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 17 سوى ركعات الفجر بغیر د دوه رکعاتونو د فجر نه سنت علاوه تهجد دا اول دا اوس مخکې روایت تیر شو کنه سبع کې څلور رکعات تهجد دی او درې رکعات و تسع کې شپږ رکعات تهجد دی او درې و 11 اته رکعات تهجد دی او درې الشر وفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى الى اخر من عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه منها الوتر وركعتان الفجر او دغه وتر دی او دوه رکعات سنت د سبا دي او حضور بچه حصہ د کېده او څه حصہ به نوافل کول او چې کوم فرضیت د تهجد وو په اتفاق د علماء او د امت نه منسوخ ده او د اقامدنی په حق قول راجح دار چې منسوخ ده البته حضور به سره د اهتمام کو بدون الاجاب سبحان طویلا منځونه کوه اوږده رکعتونه مخکې ونه ویل چې قیام اوږده وه عالم الله ته دا پته وه په علم ازلي ابدي سرمدي باندې ان لن تحصوه د دې معنی به موږ څنګه کوو چې ډېر اسانه معنی وکړو شاګردان په اسانه ورباندې پوهیو تاسو د دې لحاظ او عملی پابندي نشئ کولی الله ته په علم ازلی باندې معلومه وه کدا تهجد په تاسو باندې فرض وای نو تاسو د دې لحاظ او عملی پابندي نو ځکه خو درنه فرضیت منسوخ کې کنه چې بیا به معاقب عند الله وي په ترک د تهجد وای تاسو موږ به ټول کلاس چې ته بدودره کسان داسي چې الله ور باندې فضل کړی تهجد نو استاد موږ نه اهتمام کیږي عملی پابندي کیږي نو موږ بیا په ترک د فرض باندې معاقب او معذب عند الله وای کنه وای قال ابن عباس رضي الله عنه شاقام بالهبشية وقال للقرآن يشهد وطئن مواتعتا للقرآن بس په دې وخت کې سړی چې راپاڅي طبیعت په نشاط کې دماغ یې لږ ارام وي دمه یې کړي خوب یې کړی موافقت د زړه د قرآن سره او موافقت د قوت سامعی د قرآن سره موافقت د قوت باصری د قرآن سره موافقت قلبی د قرآن سره یعنی زړه د قرآن اوریدو ته مشتاقي غوږونه د قرآن اوریدو ته مشتاقي او سترګې
د قرآن پاک د ویون کې د لیدو مشتاق وي. وبه قال حدثنا عبد العزيز الى اخره انه سمع انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى تظن ان لا يصوم منه. ګوره وی کله به داسې وکړ افطار به کو ډېرې ورځې وی موږ به وی چې په دې میاشت کې حضور نفلي روژه نه نیسي کمې ورځې به یې ونیوه بیا به بل ټیم راغی دومره روژې به یې ونیوې موږ به ویلې الله یفطر منه شی په دې میاشت کې به یوه ورځ هم افطار نه کوي. نو ګوره نه ټوله میاشت کوجه کړې ده او نه ټوله میاشت روژه کړې ده. وکانه لا تشا او و پیغمبر علیه السلام لا تشاو نه به وې ته ای مخاطبه چې تا دا اراده کړې وای ان تراه من اللیل مصلیا چې ته وګورې پیغمبر علیه السلام په شپه کې په نوافلو باندې که تا به دا اراده کړې وه الا رأیته مګر تا به حضور ولیده چې هغه به ولاړو په تهجدو باندې. یعنې که ستا به د زړه خواهش دا و چې زه وګورم چې د شپې حضور تهجد کوي که نه نو چې ته به راپاڅې د حضور به ولاړو په سفر کې. ولا نائما ولست تشاء ان تراه ان داخل د په ترا په معنا مصدري واخله ولست تشاء رؤيته من الليل نائما او نه به وې ته چې تا دا اراده کړې وای چې زه د شپې په حالت نوم کې وګورم الا رأیته نائما مگر تا به ولیده په حالت نوم. معنا نه افراط کو نه تفرید نه ټوله شپه په خوب تېروله او نه ټوله شپه په عبادت بلکې د خوب په ټیم کې خوب او د عبادت وخت کې عبادت کو. غرض د امام بخاری دا ده چې کله سړی د ماخوستن او د سحر مونږ نه کوي او تهجد نو ماخوستن کې شیطان د څټ طرف ته درې غوټې واچي څټ طرف نو څټ طرف ته درې غوټې ځکه اچي یوه غوټه د کسالت یوه د نجاست او یوه د غفلت. نو چې کله دی د شپې ماخوستن ټیم چې دی وده کي وایي ستړی ستومانې مړه څمله بیا به راپاڅې مونځ به وکړې او بیا چې تهجد وشي نو شیطان په غوږ ډبی چې وده شه مړه ټوله ورځ د کار کړی ستړی ستومانې تهجد خو څه فرض نه دي. بیا چې سحر شي بیا اذان واوري بیا یې په غوږ ډبی ورقد علیک بلیل طویل مړه وده شه لا ډېر ټیم د جمع ته بیا به لاړ شي نو چې بیا راویښ شي وای جمع شیطان بیا په غوږ وډبوي مړه څومره و درنه جمع هسې هم تلې په قراره به یې وکړي. نو تا ته دا وایي چې دا درې غوټې شیطان اچوي د دې وجه نه چې دی د دریو لوی عظیمو عبادتونو نه محروم کي. نو چې سړی د ماخوستن مونځ وکړي با جماعته او بیا د سحر مانځه ته راپاڅي نو د شیطان د دریو غوټو نه دی محفوظي او کنی نو دا درې غوټې نو چې ماخوستن یې مونځ ونه که تهجد یې ونه که سحر یې جمع سره دی چې راپاڅي خبیثه نفس زړه یې خفوي او له مخې تیارۍ هیڅ کار روزګار ته زړه نه کېږي بدن یې دروني کله یو ځای پروت کله بل ځای مور ښځه ورته یې ځه که نه وي یاره بدن مې دروند ده زړه مې خفه ده نن مې کار ته زړه نه کېږي او چې چا د ماخوستن مونځ مې سره کړی بیا تهجد او بیا سهار نو چې راپاڅېږي طیب النفس زړه یې ډېر خوشحالي بدن یې سپکي په زړه کې نشاطي په بدن کې نشاطي هر کار ته چې ورځي له مخې رڼایي که څوک د کار دعوت او ترغیب ورکوي که نه دی رواني خپل مقصد او مراد پسې. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى عبد عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على كافر اسلحته الى غوټ یا چې شیطان په څټ دی یو د تاسو کې او دمه چي پاره غوټه باندې منتر عليك بليل ليل طويل عليك امامك ليل طويل ستا مخې ته اوږده شپه ده فرقد وده شه نو د غفلت یوه د کسالت غوټه کولاو شواله بیا د نجاست غوټه کولاو شواله بیا ورپسې د غفلت هم کولاو شي چې سبا یې خوشحاله زړه یې مطمئن او پرسکونه یې زړه یې خفه او بدن یې دروند یو کار ته بیا زړه نه کېږي. قال حدثنا محمد بن هشام الى اخره قال حدثنا سمعة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال اما الذي يطلق یو ډېر اوږد خوب
د سهار مانځه پسې به حضور صحابه او د چا خوب لیدلی نو که چا به لیدلی او تیر به که حضور به تعبیر یو ورځ یو وایي ما بېګا ډېر اوږد خوب د هغې کې یو ټکی دا ده چې یو سړی ده هغه داسې لمبیږي او بلکې وایي چې نه په وچه ځمکه باندې ده او د بل دوه کسان دي د دوه کاڼو په منځ کې د هغه سر چکني کوي وهي داسې وایي ما جبریل و میکایل ته وویلې چې دا څوک ده وی دا هغه قاري ده چې قرآن یاد کړی فیورفزوهو او قرآن شاته واچوي د هغې تلاوت نه کوي وینام عن الصلاة المکتوبه او د هر فرضي مانځه په وخت کې دی ودی او قرآن یاد کړی شاته یې غورځولی ده وی بیا فرشتو د دوو کاڼو منځ کې د ده سر داسې چکنیکه او لګیا ول وای چې سړی وده شي او مونځ ونه کړي وای شیطان د ده په غوږ کې تشې میتیازې کړی او د شیطان میتیازې داسې دي دا لکه شرابو په شان نشه پکې ده خو شراب په خوله باندې څښل کېږي او د شیطان میتیازې غوږ کې کوي حسن بصري وایي موږ تجربه وکړه وایي یو سړی و هغه مونځ نه و کړی وایي سبا یې چې دا کچه ګوته په غوږ کې دننه کړه ګوته یې دا یو بند ټوله لمده وه وایي دا معنا چې شیطان عملا بولې کړې وې وایي دا وکړي دی نشه سي بیا نه راپاڅي مونځ یې نه قضا ودا ټول لاړ شي قال حدثنا مسدد بن العاقل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقد ما زارنا حتى اصبح فقام الى الصلاه فقال بعض الشيطان وای سیب د مونځ ته نه راپاڅي تر سهاره وی شیطان د ده په غوږ کې میتیازې کړي معنا شیطان دی غافله کړی ده او محرومه کړی ده د جماعت د برکت نه غرض او مقصد د امام بخاري دا ده چې په آخر اللیل کې ټولې جایزې دعاګانې جایز سوالات جایز تمناګانې ارمانونه خواهشات الله پوره کوي ډېر کم خوب کوي باقي الله ته په عبادت ولري دا څنګه نزول ینزلو بیا به ګوره دا متشابهاتونه کې نو انسه څو مذهبو د متقدمینو راسخینو محققینو مذهب څو النزول کما یلیکو بشانی موږ ته پته نشته دا موږ چې په پوړی څنګه خیجو څنګه راکوزیږو ولې صعود او نزول داسې الله کوي الله د جسم و جسمیت او مکان و مکانیت نه منزه و مبرا ده البته شیخ الاسلام ابن تیمیه ته وی د شام د دمشق په جومات کې په منبر باندې ناستو په درېیمه پوړۍ باندې او دا تذکره کوله چې ینزل ربنا دا حدیث ویل وی بیا دا راکوشو دویمې پوړۍ ته دویمې نه اولې ته وی ناستو خلکو ته ویلې چې الله پاک داسې راکوزیږي لکه زه چې راکوشو نو دې نه خو د جسمیت بوی راغی اگر که وروستو خلکو دا ویلي دي د بخاري شرح نقل کړي خو بیا نورو خلکو ویلي چې دا اصل یو افترا ده چې په هغه چا ویلې نه د دمشق په جامع مسجد کې عملا د درېیمې پوړۍ نه راښکته شو دویمې ته د دویمې نه اولې ته او خلکو ته ویلې ینزل ربنا کنزولی لکه دا زه چې څنګه راښکته شوم داسې نو دا خو دا معنا چې هغه بیا قایل د جسمیت و که نه دا د مجسمه و نه بیا ډېرو خلکو یې دفاع کړې ده خو به هر تقدیر دا واقعیم کتابونو کې راځي دا د مجسمه و عقیده ده مشبهه و عقیده ده محققین متقدمین دی وی بلا تعویل تفویض کوي نزول کما یلیق بشانه او پاتې شو مؤوله متأخرین هغې څه کوي تعویل کوي ینزل رحمت ربنا وینزل ملائکت ربنا په دې خو پوهېږو که نه وایه څوک شته چې دعا وکړي زه ورته زه قبوله کړمه څوک شته چې ما نه څو غواړي ورې کړم اسمان د دنیا ته نزول کوي د تهجدو په ټایم څوک شته چې ما نه بخښنه غواړي زه ورته وکړمه دې ته احادیثو صفات وایي څلور مذهبونه به هېروې نه د اهل سنت والجماعت چې متقدمین او متأخرین پکې دي دا به هېروې نه متقدمین تفویض او متأخرین تعویل کوي تعویل هم بد نه کوي ینزل ملائکت ربنا وینزل رحمت ربنا
او د شپې په اوله کې سړی وده شي ستومانی نو بدن ستومانی ختم شي ذهن ستومانی ذهني ستومانی ختم شي ټول ورځ په شور شغب کې تیره کړي په کار او خدمت کې تیره کړي نو د نیمې شپې پورې چې دی وده شي بدني او روحاني ستومانی ختمه آرام او راحت ورته میلاو شي نو پورا شوق او نشاط سره دی بیا تهجد کوي سلمان رشتیا ویل د شپې په اوله کې به وده شو او اخره کې ثم یرجو الی فراشه د تهجد نه بعد بیا براغ خپل بسترې ته ګوره چې موازن بازانو کو وسب ټوب بیک دا په هغه صورت کې که غسل د به حاجت او صحبت به بیبي سره کړه نو غسل ته به ټوب کا غسل به وکوا الا او که غسل ته به ضرورت نه و توسع او خرج او دس به وکو بیا به وته نو وستا مخ کې ویل چې د نبی خوب باندې او دس نه ماته نو او دس ته څه ضرورت مو علما وایي چې نور نواقض لکه وړه تقاضا به کړي ونو او دس به وکو بوته باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل في رمضان وغيره ګوره قیام د نبی علیہ السلام یعنی تهجد او نوافل د نبی پاک د شپې پر رمضان و غیره غرض د امام بخاری د حضور پاک د رمضان او غیر رمضان تهجد یو برابر حضور پاک به تهجد او قیام اللیل پر رمضان او غیر رمضان کې یو شانتو د کم خلق چې د فقاهت نه یتیمان دي یسیران دي معنا فقاهت الله ورته نه د ورکړي او کم خلق چې د فقه نه منکر دي او کم خلق چې د تقلید نه منکر دي او کم خلق چې د احادیثو نه په جوور نظر ساتلو باندې لدینم یتیمان کم نظر کم فهم دي دی دا وای و دې حدیث نه معلومیږي چې تا رکعات تراویح دي ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر الا 11 رکعتن درې وتر او درې وتر منی نه وای دا رکعات دا تراویح دې ته ویل شي د فقاهت یتیمان د فقاهت یسیران دې ته ویل شي دا د فقه منکرین د تقلید منکرین د احادیث یتیمان په احادیث باندې سطحی نظر چون کی او دا ته ویل شي الله مذهبیه چې د دین اتر رکعات تراویح ثابتای اول جواب دار چې دلته حضور درځي چې رمضان و فی غیره نو پر رمضان او غیر رمضان کې یو شان د رکعات نو زه اتر رکعات په رمضان کې ونو چې دا تراویح نو په غیر رمضان کې تراویح بیا چیرته دي په غیر رمضان کې خو تراویح شته نه دویم جواب دار چې غیر مقلدین تاسو دا وایي چې دینه سواغت تراویح نه اتر رکعات او شل رکعات تراویح نشته موږ ته د دې جواب راکړي دا حدیث معنی کنه ما علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین او عمر ته خلیفہ راشد وای کنه وای دا حدیث معنی کنه عمر ته خلیفہ راشد وای کنه تعامل او اجماع په دور عمری کې دا په شل رکعاتونو با جماعت باندې راغلی ده بیا به تاسو د دې جواب څه کوئ او درې مدار چې تاسو دې حدیث نه اتر رکعات ثابتوي نو خو بیا موږ سره درې رکعات وتر عمومي په خپل وای چې درې وتر او دا معنی نه وتر او تر برکاتین کوي نو تراویح ته نه ته ثابتوي او چې درې وتر ثابتي هغه بیا نه معنی خو شو بده وای قال حدثنا عبد الله بن يوسف العقيل بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سال عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 صلاة السلام بس تبوس مکه و چې څلور رکعات به څومره خیسته کول اقتول به څومره و قیام قومه جلسه څومره خیسته اله نو دینه معلومه شو چې امام ابو حنیفه وایي چې نوافل اللیل والنهار کې افضل تربیع ده
تربیه معنا څلور رکعاته په یو نیت شپږ شول. ويصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله لا تنام قبل أن توتر فقالت يا عائشة إن عيني تعمل ولا ما وی قربان تاسو وډډ شوي ولې وده کېږي وتر نه کوئ ما ته وی عایشې سترګې مې پټې دي زړه مې بیدار د وده نه یم. قال حدثنا محمد بن المثنى إلى آخره قال أخبرني ابن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة دا مخکې تیر شو ډېر آیاتونه به په ناسته وویل چې شل دېرش آیاته به پاتې شو بیا به ودرېده هغه به په ولاړه وویل رکوع به په ولاړه وکړه. تا ته دا وایي چې د ورځې په هر حالت کې په اوداسه کې ګرځېدل بهتره دي. یو غرض دویم دار امام بخاري چې هر کله د اودس وکړه شپه او که ورځ ټایم د لمانځه وکړه نو بیا اودس مه ګرځه اودس کوه چې اودس د دوه رکعاته تحیت الوضو کوه. حضرت بلال ته چې الله لوی مقام او مرتبه ورکړې و هغه په دې وه چې لیلا نهارن که د لمانځه ټایم به وکړه نه به چې اودس به وکړه نو دوه رکعاته صلات د هغه تحیت الوضو به یې کول. نو د صلات اللیل فضیلت د تحیت الوضو فضیلت او د نفس اوداسه فضیلت لیلا او نهارن که د لمانځه ټایم یو ګڼئل. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر بن يعقوب عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر يا بلال حدثني بها ورجع عملا عملت. بلال ما ته ووایه کنه هغه عمل چې ستا ورته ډېر امیدونه او بعد الاسلام تا کړی او ته ورته ډېر امیدونه لري هغه څه ده؟ دی وی فإني سمعت رسول الله ورته ما واورېده دفن علیک بین یدی فی الجنه زه چې شب معراج کې جنت کې جبریل سره ګرځېدم زما نه وړاندې ستا د خپو آواز و زما نه وړاندې یعنې ته زما نه وړاندې روان وې. دا کوم عمل دې کړی ده چې خدای دومره قبول کړی و الله دومره راضي شوی ده ستا کوم عمل ته ډېر امید؟ قال ما عملت عملا ارجع عندي ما داسې عمل نه ده کړی چې زما ورته ډېر امید دي. اني لم اتطهر طهورا فی ساعة لیل او نهار. ودې کته زه نه کوم اودس په ساعت د لیل او نهار کې که د لمانځه ټیم وي که نه بیا اودس نه ګرځم خو چې اودس وکړم الا صلیت بذلک الطهور ما کتب لی ان اصلیه په دې اوداسه باندې زه دومره لمونځ کوم چې څومره راته الله مقرر کړي 2 4 شپږ څو رکعات معنا تحیت الوضو اقل 2 رکعات ترې زیات چې څومره و دلته سوال پیدا کېږي چې د بلال د خپو اواز د حضور نه مخکې و نو دا بیادبي نه ده. نو ته یو دا چې دا واقع د خوب که د ویښې وی نو بیا بیادبي وه او که په ویښ هم خادم د مخدوم نه مخکې ځي برای خدمت نو دا په بیادبۍ کې نه راځي. غرض دا ده چې په عبادت کې به دومره مشقت په ځان باندې نه تېروي چې بیا عبادت په تا باندې غالبه شي او تا مغلوبه کړي عبادت بیا پرېږدي. درمیانه عبادت کوه چې په تا غالبه نه شي تا مغلوب نه کړي عبادت در نه پاتې نه شي ډېر مشقت به په ځان باندې تېروي نه. وبه قال حدثنا ابو معمر بن العقدي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كفر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين الساجدين. د دوو ستنو منځ کې یو پړی اوږد ما وی دا پړی د څه ده وی ما ته ویل جی دا خو زینب بیبي دا پړی د دوه ستنو منځ کې تړلی ده. فاذا فترت کله چې په مانځه کې دا ستومانه شي او بدن سوس شي تعلقت په دې پړي ځان وتړي په دې پړي چې ونه غورځېږم. فقال النبي لا نه 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 داسې کار مه کوئ کنه یار داسې کار مه کوئ حلو کلاو کوي دا پړی بلکې لیصلي احدکم نشاطا هر انسان د مونځ کوي څومره چې زړی طبیعتي بدن کې وس وي. فاذا فتره چې کله بدن کې سستی راغله فلیقعد مانځه کې نه یادوي سلام دې وڅرخئ بیا دې کښېني یا دې وده شي. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة إلى عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قلت فلانة لا تنام بالليل. دا حوله بنت تویت نومېدله او دا به ډېر زیات مونځګزاره وه ډېره زیاته وی دا څوک د ویجي دا خو خوله نومیږي او لا تنامو باللیل ټوله شپه ویښه عبادت کوي. فذکر من صلاتها د دې د لمانځه تذکره حضور ته بیبیانو وکړه. فقال ما نه ټوله شپه مه منځونه کوه علیکم بما تطیقون بالاعمال دومره اعمال کوئ چې وس او طاقت لرئ. فإن الله لا یمل الله په اجر ورکولو ستومانه کېږي نه حتی تملو
حتی تاسو بستومانه شئ منو صلات اللیل مرغب فیه ده خو درمیانه دومره نه چې ټوله شپه ته ویښه تیری ته به ستړی شې الله په ثواب ورکولو نه ستومانه کېږي بلکې تاسو به په عمل ستومانه شئ او بیا به درنه پاتې اوس یو مسلمان وي پیر صاحب لکه احسان الله صاحب دامت برکاتهم العالیه چې دی تهجد دوام استمرار سره کوي دی معمول د عادت د الله د ریا نه وساتي نو چې اوس دی تهجد کوي د ده دپاره بلا عذر تهجد پرېښودل مکروه دي منو چې دا فرض نه دي واجب نه دي مرغب فیه خو دي که رسول الله خو ترغیب و تشویق ورکړی ده وایي چې یو ځلې تهجد د عادت او معمول جوړ کړه بیا مه پرېږده بیا پرېښودل مکروه دي الا لعذرین وبه قال حدثنا عباس بن القاسم الى اخره قال حدثني محمد بن مقاتل الى اخره قال حدثني عبد الله بن عمرو بن ياسين رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل الرجال يقوم عبد الله ابن عمر ته وی ما ته وی لا تکم مثل فلان تر پلان کی بسان م جوړېږي ابن عمر ورته یاد کان یقوم من الليل دی هغه عادت داو چې قیام الليل به کو فترک قیام الليل و سپری خیره ونو چې پری خیره فرض خو نه ده کنه وینا اهتمام مرغب فيه خو وکنه لا من عذرين بعذر پری خیره ته دی هغه بشان نشه دا کل فصل من الباب السابق شوال وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره قال سمعت عبد الله بن عمرو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اعلم اخبر انك تقوم ایا ما ته اطلاع نه د میلاو شوی معنا زه خبر شوی انک تقوم الليل چې ته د شپې د تهجد کوي او تصوم النهار د ورځې روزه ساتي قلت انی افعل ذلك قربان صدا کار کوم کنه قال فانك اذا فعلت ذلك کله چې ته دا کار وکې حجامت عینک نو سترګې به در باندې حمله وکړي معنا سترګې به پټې شي ونفحت نفسک او کمزوری به شي بدن ستا نو ټوله شپه ویښه مه تېروه ان لنفسک حقا و ان لاهلک حقا ښځه دې حق لري بدن دې حق لري فصم و افطر یو ورځ روژه کېږه بله ورځ کوجه کېږه وقم ونم او یوه د شپې یوه حصه کې ودرېږه عبادت که ونم په بله حصه کې اسې دا واقعه مخکې تېره ده تاسو ته یاده ده پوره تفصیل دې دی نه کوو دا عبدالله ابن عمرو بن العاص ده ده ته پلار واده و واده چې ورته وکړه ناوې راوړه چې رایې وړه نو دوه درې ورځې بعد اسخر ورته ویلې چې بیبي څنګه یې لورې ښه یې وی یو وی خاوند دې څنګه وی په ښو سړیو کې یو ښه سړی خو اسخر یې پوه نه شو عبدالله به ټوله شپه تلاوت او نفل کول او د ورځې به روژه و نو بله ورځ دې کې یو میاشت پوره شو میاشت نه بعد ورته وایي دواړه کوټه یوه ده کمره کې خو ناست دي خو خاوند یو کونج کې ناست ده او ښځه بل کې ناوې ده نو خو شرمېږي چې ورته وایي نو خاوند بیا تپوس وکړه د اسخرې وایي بچی خاوند دې څنګه ده وایي بس په ښه سړیو کې یو ښه سړی ده خو چې زه ستا کور ته راغلی یم تر اوسه پورې ستا د زوی لاس زما په لوپټه نه ده لګېدلی په دا یو میاشت وایي ولې وی خو ټوله شپه تهجد کوي او تلاوت کوي او د ورځې روژه یي تر اوسه نه په دې بستره باندې چې زه ناسته یم قدم لګېدلی او نه زما د مخ نه لوپټه اوچت کړی بیا دی خفه شو لاړ رسول الله مبارک ته شکایت وکړه د بچي نه ورته ویلی چې عبدالله داسې کار کوي یوه میاشت وشوه واده مې ورته کړی په ښځه یې لاس لګېدلی نه ده عبدالله یې راوغوښته عبدالله ما ته رپورټ راغلی ده ته رښتیا داسې کوې ویو دي وی نه نه داسې مه کوه بدن هم حق لري لږ وده کېږه واده دې کړی ښځه هم حق لري د هغې حق هم ادا کوه نو څه حصه وده کېږه او څه حصه کې بیبي سره صحبت او بله حصه کې عبادت کوه او یو ورځ روژه کېږه او بله ورځ کوژه کېږه او که داسې ونه کې نفحت نفسو که بدن به دې کمزوری شي وایه اوس غرض د هغه چا فضیلت چې د شپې په څه حصه کې راویښ شي یو ناڅاپه بې اختیاره ذکر الله وکړي بې اختیاره د الله ذکر د خولې نه وځي سوال حدیث کې خدا فضیلت نه معلومیږي چې دا ذکر قبول ده او که نه ده ته به وایي لاندې به راشي استجیب له
چې هر قسم ذکر وکي الله قبلای او دسو کې منځو کې قبلت صلاته حدیث نه معلومیږي چې ذکر هم قبول ده او چې او دس منځ یو کاغم قبول ده قال حدثنا صدقة إلى أخي قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا واستجب له دعا به قبول شي کاو داسې وکه مونځ وکه قبلت صلات ګوره د دواړو د قبولیت ذکر حدیث کې راغی ګرانه اگر که ترجمه الباب کې صرف فضیلت د ذکر ده او قبولیت مسله نشته قال حدثنا يحيى بن بكير لا ياخذ انه سمع ابا هريره وهو يقص في قصصه ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خلقكم لا يقول الرب ويعني بذلك عبد الله بن رواحه وكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدابر انشق معه من الفم ساطع ارانا الهدى بعد معه وای نشوي دلته وای چې ابو هريره نه واوري او هو يذكر رسول الله ابو هريره د رسول الله تعریف کو وای ان خلکم لا یقول الرفس ستاسو یو ورور د ای صحابه چې هغه اشعار مذمومه نه وای رفس ویل کېږي د جمانه مخکې د خځه سره داسې خبرې کول چې جما ته تیارې دلته هغه مراد نه ده ورته وای ستاسو ورور ده عبد الله ابن رواحه شاعر د شپږو شعراو د صحابه کې د ګوري اشعار مذمومه نه وای اشعار ممدوحه وای او هغه د رسول الله صفت کړي په اشعار ابو هريره په دې موقع په خپل بیان کې صحابه او ته د عبد الله ابن رواحه اشعار بیان خو اول د صحابه او ذهن جوړ کا چې ګوري عبد الله ابن رواحه هغه شاعر د چې د اشعار مذمومه نه وای نو بیا د هغه نه پس ویلې چې یعنی بذالک عبد الله ابن رواحه اخلکم دین عبد الله ابن رواحه مراد ده نو اشعار دادی وفینا رسول الله من کې دی الله رسول ده ای یا قص یا دا من کې دی الله رسول ده نو دا دی الله رسول یتلو کتابا چې کوم کتاب په نازل د قران دی هغه تلاوت کوي اذن شق معروف من الفجر ساطع چې کله شپه سیری شي او سبا صادق ته نه راخکاره شي نو په دې وخت کې د سبا صادق رسول الله د قران تلاوت کوي اران الهدى من ته خودل د لار د هدایت بعد العما پس د دلالتنا فقلوبنا به زمن زړونه په نبی باندې موقنات یقین کوون کړي یعنی ایمانم پیراوړې انما قال واقع رسول الله چې کوم خبره کوي غد اشتیا دا هغه به زمون مخه درازي یبیتو او دا پیغمبر شپته ری یجافی جنبه عن فراشه او د اړخ له بسترینه جدای معنی په بستر باندې اړخ نه لګي ود کېږي نه اذا تسقلت بالمشرکین المزاجع باغ ټیم کې رسول الله د بسترینه پاتېدلې عبادت او تلاوت کوي چې درنی شي په مشرکین باندې بسترې یعنی هغه ټیم کې تمام مشرکین په خوب راته په بسترو باندې بسترې په درنی او زمونږ پیغمبر د بسترې نه پاتېدلې تلاوت او عبادت کوي وفي قال حدثنا ابو النعمان الى اخر ابن عمر رضي الله عنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقطع على استبرق فكاني لا اريد مكان لا اريد مكان في الجنه الا قاتلا ورايت دا خو ګوره ابن عمر خوب لیدلو کأن بيد قطعه استبرق چې زما په لاس کې یو ټوکړه ورېخم دی فكأني لا اريد مكانا فكأني لا اريد مكانا من الجنه زدا شوم په خوب کې چې ما به جنت کې دیو بنگلې اراده نه کوله الا طارت الی دا کپڑا دی ورېخم ووال وتله او زبې مغزه ته ورسولم ورایت کأن اسنین اتیانی او ما خوب کې وکتل چې گویا کې دوه کسان ما تراغله اراده ان یصابی الی النار او دی هغه اراده و چې ما جهنم ته بوزي فتلقاهما ملک یو درېمه فرشته د دوه مخ تراغله فقال ما توي لم ترعب تويريغا ما عبد الله داريغا ما خليا عن او دې درېمه فرشته دې دوه تویل لري شي دې دنا عبد الله چیرته روان کړي پرې دی نو مخکې ونه ویلې چې دا خوب مې لیدل خو ما ته شرم راته ما حضور ته نشو بیانوله ما حفصه ته بیان
حفصی بی بی بیا حضور ته بیان کا ګوره فقصت حفصه علی النبی احدى رؤیایا دو خوبونه می کتلی یو هم دغه دای بیان که فقام للنبی نعم رجل عبد الله تعبیر دار چې عبد الله ډیر تقوادار زاهد او عابد او صالح انسان دا لو کان یصلی من الليل کاش کې چې تهجد اهتمام سره کوله کاش کې چې تهجد دا مخکم دا روایت تیر شو کنه فکان عبد الله یصلی من الليل دینه پس به بیا ډیر شپه عبادت او لږ شپه خوب وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا عنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رؤياكم قد تواقعت في العشر الأواخر دا داسې چلو ښه چې رمضان کې صحابه او حضور نه مطالبه وکړه چې الله پاک ته درخواست ورکا چې موږ ته تعین د لیلۃ القدر وکي بیا تعین شوه او حضور راووته هغه یو دوه کسانو جګړه و یو رب الدین بل مدیون اوازونه اوچتو هغه تعین د حضور د ذهن نه ووت نو بیا وټله هي د غټ خیر نه محروم شوي کنه تاسو می په جګړه ولیدای هغه تعین مل ذهن نه ووته صورت د نسیام بیا وځه دې کې به خیر بیا مختلف صحابه او خوبونه لیدلیو چې دا په اخیری عشره کې دا ووشتم کې نو رسول الله وی تواتوات موافق شول ستاسو خوبونه په اخیری عشره کې فمن کان متحریها کڅوک د لیلۃ القدر طلب کوي فلیتحرها من العشر الاواخر په اخیری عشره د رمضان کې پتاک شپو کې دی وی کې خاص کر وشتمل مولانا صاحب دې باندې علماء دې ترجمه لاندې دوه قوله کړی دي یو قولدار چې رکعات الفجر نه مراد دادي چې رسول الله مبارک به وتر وکړو وتر نه پس به دوه رکعات پناست باندې نفل کول او دا دوه رکعات پناست باندې نفل شاه ولی الله صاحب وای سارل قدرت للقیام نه دا سنت دی رسول الله مبارک کړي دی وتر نه پس دوه رکعات پناست باندې نفل نو دلته رکعات الفجر نه بعض علما هغه دوه رکعاتونه اخلي چې دا د وتر نه پس پناست باندې کړي دي لیکن غرض د امام بخاری د صلات الليل د فضیلت نه بعد د سنت الفجر فضیلت بیانوي عام علما وایي چې نه دا دوه رکعات نفل نه دي چې د وتر نه پس پناسته کړي بلکې دینه سنت د سبا مرادي مقصد د فجر د سنتو د دې تاکید د عام سنتو نه زیات ده حتی حسن بصری وای چې د سحر سنت نه بلکې واجب دي ځکه په دې باندې نبی پاک مواظبت بدون ترک کړی ده او مواظبت بدون ترک د علامه دی وجوب نو حذر سفر کې نه دی پر خیال قال حدثنا عبد الله بن يزيد الى اخر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ګور ورکعتين جالسا د بعد الوتر دو رکعات پناستو کړیل دا سنت اله شام بعد د تهجد نه پس او د سنت نه مخکې یا د سنت نه پس دا چې په خي اړه باندې سملاستل دا مستحب عمل د چې دوه رکعات سنت دی وک چې ته د استومانی ختم شي او دوه رکعات فرض تر بدن کې نشاط پیدا شي په خي اړه باندې پیدا شي ډډه شو مبارک الګه کې یو سړی د خپل بیبي سره د سحر د تهجد نه پس یا د سنت نه پس خبرې کوي او د دین خبره او ضروری جایز دي خالصه د دنیا او بلا ضرورت خبره ناجایز دي حضور عائشه ابي سره کړی اله قال حدثنا بشر بن الحكم الى اخر عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظا حدثني والا يضطجع حتى يوتر بالصلاه على الشام باب ما جاء في التطوع یاره د شپې نفل دوا نو ګوره صاحبین او درې امامان دوا رکعات وي نوافل الليل والنهار کې اسنیت افضل وي او امام ابو حنیفه په نوافل الليل والنهار کې تربیه افضل وي دا براشي جائز دواړه او څلور دي وخبر دي افضليت وعدم افضليت قال محمد بن يذكر ذلك عن عمار بن ابي بكر ومسعود جابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنه فقال يحيى بن سعيد الانصاري وما ادركت فقال رجلا الا يسلمون في كل اثنين من النهار وبه قال حدثنا قتيبة الى اخره
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دلته ودروا دا بیا وګړي له باندې بل ټیم بیا